بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار. وليس باب الأولياء والأكفاء شروع دي. مثلا بکی ولدا کړي وا چې بالغه باکره کچري بخپل عبارت باندې ایجاب قبول کوي کولې شي نکاح ټیک ده. او دام ویلیو دویم چې اولیاء په بالغ باکره باندې جبر کوي نکاح ورلکوي دا نکاح نه منعقد کیږي. ها اوله مسله کې ویلیو مفتابه راي دا چې کف وکي به وی ک کف وکي نه وا مې نکاح نه کیږي. درېمه مسله هم کړی و چې د بالغی جنې نه باکرې نه اجازت غواړي نو به داغي سکوت داغي پورو خندا توجه پورو جړه دا دلیل درزا دی او داغي تیز جړه داغي تیز خندا دا دلیل اعراض دی چې نه کوم نکاح. او ورپسې بل مثلا بیان کړی و چې سیبینا اجازت غواړي نو داغي سکوت دلیل درزانه دی بلکې باقاعده به وی چې راضی ما یا نه ما دا څه وکنه. اوس برو غوړي ټول مسله دا د چې وجنې دا باکره دا خو هغه پردې شلیدلې ده به وثبتین ټوپونه ډیروال ټوپونه بوجه شش شلیدلې دنه یو یا هیڅ ډیر راتللو دغه بوجه شش شلیدلې دنه شی منه پرده یادوما او جراحتن یی دن نزی شی زخمی شوی او زخمی شوی پرده ولا وش او لاغدوم رټینګ نه او څلورم یی عمر زید شو چانه کول نه کول هغه شیمل د قیمت بزده سنې مقایم ځان خپل وشلو. نو په دې ټولو صورتونو کې صاحب د قدرت فرمایي د په حکم د باکیرو کې د دې سکوت برزاوي ویږي او تو ګورئ. و اذا زالت بکارتها کچ او کله چې زایل شي بکارت د باکری به وثبتن په ټوپون والا سره او حیدتن پړې ور سره دی او اوچتیږي او پړې خپونه کته تاوي اوچتیږي او تاوي خوري بټینګ شي ادم نه ټینګ شي نه ما ویلو او حیدتن یا هیڅ ډیراله او جراحتن یې شي زخمی شوی او دنه پکې دانه راختلې و او تانی سینیا په عمر زه تیر شوی او سی باجی شوی و چانه کوله نو فهي به حکم البکاری دا په حکم د باکرو کې دا حکمن باکره دا یعنی احکام به د باکری به جاری کیږي. وللان بکر حقیقتا وی عقلی وجدار دا حقیقت کې باکره دا ولی باکره غ جنې ته ویل کیږي چې څوک وتی کین او ولا پیری وتی کی او د دې پرده کې شلیدل د خو چې څوک وتی کی اوله پیره دا کدویمه ده اوله ده نو بس باکره شو کنه زکه دا باکره د حقیقت کې لئن مصیبها اول مصیب زکه راتلون کې دی تا رسیدون کې دی تا ول رسیدون کې دی تا معنا اوله پیره څوک وتی کی ومنه الباکوره الکه د دې باب کاف را ماده چې کوم ځکه کنه ای کې نویوالی معنی وی نویواله باکوره هغه میوي ته وی چې نوی باغ کې پخښوي او بکرتن نوی سبات ویلې کیږي او باکره خدا سټول پیجنې نوی پیغله شوی او څوک چې ورزي نوی ورزي مزید کافر بچي دا یو وجه. بل عقلی وجه دا د مولوی سب کړه دې دا شش لیدلې وکنه ندی کې هغه غشان حیاش ترې ځکه د سړو سره خلا مخامخ شوی نه ده نو کچري منګه د دې سکوت دلیل نکو دلیل د رضای نکو قول بکین سکوت بمنونو غریب همداسې پاتې شي. ولأنها تستحي دمه دا چې دا حیا کوي له ادم الممارسه هغه دا چې ممارسه نشته نو حیا بکی سړو سره چې جنې کینه سره کینسته حیا ختم شوله او دا خلانا سرنا سنه د نو حیا قائمه ده. ولو زالت بکارتها بالزنا فهي كذلك عند ابي حنيفه رحمه الله لك برغوري بل مساله کچری وجنې و باکره او چا ورسره زنا وکړه وته حتی چې هغه بکارت علماءات کو نو به امام سیبرای دا اوس هم په حکم د باکری کې دا معنی د دې سکوت بدلیل درزا وی پیګه او صاحبین فرمای امام شافعی رحم الله فرمای به دې توس د قیمت باکره څنګه وي دا اوس سیبه ده او سیبی سکوت چی دلیل درزانی باقاعده وی کوما یعینکم تاسو پیږئ کنه
دغه دلیل دا دی اول به کتابو وایو ولو زالت بکارتها که چری زایل شي بکارت داغي الکه یو پیروي ماسانی کنه نو ما ول زاسیم تور زیوا ما کنه مزوبه پین ولو زالت بکارتها ابابوجي بویل کنه دا تور زی ووا ابو خاجه بابوجي دا اصل کې ما ته ویل چې الکه دا تور زی ووا ولو زالت بکارتها که چری زایل شي بزایل شوی بکارت د جنې د باکری بزنا باندې نو امام سے بنظمانی فهي كذلك عند ابي حنيفه رحمه الله وسم حکمان باقر ده وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله دی وی لا يكتفى بسكوتها بي باقر وسنه ده چنه ده نو اکتفا بد دغه په سکوت باندې نکیږي ولی لانها ثيب حقيقه ځکه حقیقت کې دا سیبه ده د اوس لګ لاندې مګور عبارت ویلو دا څه دې غر کړی دی او کنه منګ له حیا راځي به تاسو راسي کنه سنړی کې وای دا د اوس چې دا جنې ما کوله لنجم وانړې دې غر کړیا توجه جی دغه درې وړ امامانو راي دا د چې دی له څوک وس راځي وتی کوي نو دا اوله پیره وتی کوي که دویمه پیره ده دا دویمه پیره ده نو اوله پیره نشوله باکره نشوله بلکې سره سیبه ده او ثا یا با ماده چې کوم د راشي کنه هغه کې د دویم ځلی معنی وی کا ثواب ته ثواب ذکر وي یو پر عمل کړی دویم پر ته ثواب ملاو شي او کعبه ته مثابه وي مثابه للناس و امن خلق ولا بار راضی کنه تاسو راسي کنه همدغه شان تصویب پیژنې کنه یو پر د اذان کړی دوباره وته ویل کړه پاتې کې جمع ټیم دی نو دی کی دوباره علمانه ده نو دا خو سیبه ذکر چې دوباره وته سړی راضی اورا لأن ثيب حقيقة لأن مصيبة هذا كتوك دي ترازي او دي ترسي نو عائد إليها دوباره او ترازي يو بيرا خوچا وتي کړي ومنها المثوبة دين مثوبم دا مثوبة ثواب هم دغه شان مثوبه معنی جزاء العمل من ثواب وایو مثوبم د دینه د تسویبم د دینه دي ولی ابي حنیفه لکبر ګور امام سی وی یار د سکار دی زینای کړي د کنه منو منګه څوک چې وتر تک کې هغه د سی چې هغه دوی په را تک کې مخ کې په وته شوی دا خو کومنګ وایو چې د دې قول به اعتباري سکوت له اعتبار نوینو خلکو کې مشهور کړل چې دې زینا کړي دا واده شوی خاصم نه دا او واده شوی دنه او قولي او سکوت نه قبلې نو څه مطلب دا وته زنا کړي دا نو زنا دی ول مشهور کړه دا صحیح خبره ده په زنا خو پردر چول پکار دي تاسو په خبره پیږي لنډه دا چې سکوت لته اعتبار نه ورکه هغه غریب باندې کاني شي کوله قول بزکه نه کوي چې خلکو ته په پته ولګي چې زنا یې کړی دا نو هغه کې په زنا مشهوريږي نو دیو جن دا په حکم د باکره کې واچوي چې سکوتي دلیل شي پویږي به اورې زبردست خبره کړي ها کې وجنې دا سیوا چې د غي زینا خلکو کې مشهور شوی او مثلا حد به جاری شوی نو هغه اوس ک قول کوي اسیم خلکو ته پته د سباق نه کوي د دا سینې شي ویل چې خلک به وي چې دي زینا کړي خلکو ته پته ولي کې خلکو ته مخ کې نه پته ده نو به امام سی وای به زم منما به حکم د سیبه کې نه به قول کوي سکوتي کار نه ور کوي کنه بیږي وتو ګورئ ولي ابي حنيفه ان الناس عرفوها خلق شديدا پیجنی په باکراتوب باندې تر اوسه خلکو ته ثبت د دې زنا کړي دا نو که شریدا قول کوي نو فيعيبونها خلق به ابجنکی بالنطق خلق وته وګوره کنه دا خبرې چې کوي دا حیاي کما ده فتمتنو به بدام نه کی ګیان هو د نطقنا ځکه خلق بربانی الزام لګي نو تقنه کوما تاسو پیږي لنډه دا فیکتفا بسکوتها اکتفا به دې په سکوت باندې کو ځکه چې په سکوت اکتفا ونکو نطق کینا نو د نکاح مقصد بنا حاصلېږي کایلا ته تعطل دي د برچ معطل نشي علیها بده باندې مصالحها د دې مصالح د نکاح په ګډ وډ نشي بخلاف ما یو جنیا غدم ولسم چې هغه سره وته وشول په شبهه کې د بیان روان دي بس تاسو د فرض کې خاون ویل کې خزمې دا او خزي ویل کې خاون مې دی وته کړ چې وی کتل بل څوک یو
خینه و نو بل څوک و هغه له مخن ور کړو دله مخن ور کو روستمنس کې ته پته ولګیدل چې لکه لوب پردی روانه ده د دې بیان مستقل روان دي کوم وخت شوبه ده کوم نه ده به ور سره ګورو برحال کوم جنې چې شوبهتن وته شي کنه هغه من الزام نه لګي او هغه من احکام هم جاری کیږي هغه دا چې محمل جوړ شي دا به هم د دې سړي چا چې وته کړی ده په د باندې محرم لازميږي د دې وته نه بس بيدتم تیری نو شریعت دې باندې د دغه احکام جاری کړي شریعت دعوت ظاهره کړی ده دغه شنجنی چی کنه هغه سیبی په حکم کې او باقاعده قول کې دغه سکوت له اعتبار نشته پویږي به ولی دا د زنا په شان نه ده چې هغه به قول نه کوي او شرم پکې راځي بخلاف ما اذا وتيت بشبهه جوت شي بشبهه او نکاح فاسد یعنی نکاح فاسد کې وتی شوی مثلا گواهان نه موجود وللن شرع چې دا اظهره د دې وتی شرع اظهار کړي هغه دا حيث علق به هغه دا چې شرع معلق کړي دی وتی پوری احکام اما بیان کړه مہر باور کوي وتی کړي عدت بتیری وتی شوی دا او که بچي پیدا شو خاوند ته منسوب وي ټول احکام د شریعت جاری کړي نو فقط ندب الى ستره اما الزنا چې دا فقط ندب الته مندوب د پرده چې دا زنا ښکار نشي حتی لو اشتهر حالها که شری حال د خزي په زنا کې مشهور شي بیا التم حکم دا د لا اکتفا بسکوت یا دا خبرم کړي و یا سکوت معنی اکتفا نه کیږي امام سبق والمفتى به دیکھا واذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت وقالت رددت فالقول قولها اخه لیونه خاوند دی کته سلک برو ګوري اول شپه د ورسه یوځې شو ورته وی ته چې زما د نکاح پیغام در ورسېدلو نو ته چون کې باقی روي ته سکوت وکړل نو بس رضا وا لہذا نکاح قائمه ده زاسم راضی مستا سکوت رضا وا هغه ورته وی زه خدای غیر کړي شکل ته دی وګوره ستا پیغام نکاح چې ما تراله ما ډایرک رات کو نکاح نه ده شوی اسی بزور دی خو دا راوستې ما منګه چې د ببل سړی مینو موږ لغاو تاسو راسي کنه وس حکم دی توجه جی احناف وای سړی ځان لکار وکتلو شیخ فرید خله دې پټه بهتري د په قلاره کې نه وته کوي چې کې دی خبرو ته ضرورت دی لہذا خزي قول له اعتبار دی ورت شو نکاح زوزته امام ظفر رحم الله وی نجی سړی قول له اعتبار دی سړی ویلی سکوت دی کړي بس سکوت یې کړي نو خزي سره که برد گواهانو خبا خکنو سړی قول له اعتبار دی بس خزي دا صاحبین وینا سړی مدعی دی کدل گواهانو فټیک صاحبین نه اجمعي ثلاثه نو د قول له اعتبار دی کني خزي قول معتبر دی ویلی مارت کړي بس نکارت شو واذا قال الزوج خاون لونه شوی د شپې ورته وی بلغک النکاح پیغام نکاح درسدل او فسکتی او کده خوشاله نه چپ شوی وي ارامي د مخ نه دی خو ما وقال غورته وی رددت خدای خو دی غیر کا ته د خو خېدو سره ایمانی کارت کړي و فالقول قولها قول د خزي معتبر دی وقال امام ظفر فرمای رحمه الله القول معتبر قول چې دی قوله دا چا دی ال سړی دی تاسو لک برو ګوري یو استراز دکې یو مدعی هغه باندې ګوهان راوستلی یو مدعی علیه چې کله مدعی سره ګوهان نه به دغه منل کیږي قسم کوي با دا څه کنه البینه علی المدعی والیمین علی من انکر مشهور حدیث زمنګ مادو کې 75 مادام ده نو متوجی شي وتا به مدعی چاته وي مدعی علیه چاته وي توجه جی بار بار دا مسله راځي ګڼ تعریفونه دي منګه به په قدرت کې کړي په ریکارډینګ کې چاوا اوري به واوري یو تعریف پکې دا دي څوک چې د ظاهر موافق وي د اصل موافق وي هغه مدعی علیه وي او څوک چې د ظاهر مخالف وي د اصل مخالف وي هغه مدعی وي دا موبایل زما په قبضه کې او د عبدالرحمن ما ته وي د ازما دي نو په قبضه زما کې ظاهر ادا د چوم زما دي او دا وی نه چې زما دي هغه ظاهر مخالف دي نو مدعی څوک شو عبدالرحمن شو زه مدعی علی شو تاسو په مسله پوه شولې اوس راشي مسلې لا امام ظفر فرمایي رحمه الله سکوت اصل له اصل سکوت د چپواله او قول لا خلاف اصل له نو سره ورته وي تا سکوت کړو سره په اصل شو او خو وی ما رد کړو قول می کړو خزه خلاف اصل شولا نو مدعی څوک شو
مدعیه خزه شوله او سړی پاسل لیدا مدعا علیه دی خزه سره ګواه نشته د سړي قول به قبلېږي که نه فالقول قوله ځکه ویلو نه پوهېږي پې ورته وګورئ لأن السکوت اصل سکوت اصل دی والرد عارض او رد خو عارضي دی والاصل في صفات العارضة العدم دا خو نهمه ماده ده فصار كالمشروط له الخيار دا داسې شو لکه چاله چې خيار شرط شوی اذا ادعى الرد بعد مضي المدة لږ ور وګورئ دې قصو سره موږ اوس بلد شوي نه سبق دا اوس چې لګي هلته هدایي بویو کې موږ شی وته جي ما د عبدالرحمن مبیا اخیستې دا ما ویلو ما ته 3 ورځې خيار دی او به 3 ورځې تېرې شولې توجه عبدالرحمن ویل تا سکوت کړو لہذا به لازم شوی وسې وړه او زه هم نه مړه ما 3 ورځې کې باقاعده رد کړو نه علما رد مې کړو دلته بل چا قبلېږي توجه دلته چې څوک د سکوت قول کوي مدعا علیه دی نو عبدالرحمن وی تا سکوت کړو دقه مدعا علیه دی ما ویلو ما رد کړو داسې ده که نه نو که ما سره ګوانو ټیک ده که نه څوک چې د سکوت خبره کوي مقه مدعا علیه دی او دا اتفاقی مسله ده لہذا نکاح کې هم چې څوک وی تا سکوت کړو خاوند دی حق به مدعي هغه خبره منل کېږي که نه رسیبي فصار كالمشروط له الخيار دا وګرځیدلو بشان داغه چا چې شرط شوی هغه ته خيار شرط 3 ورځې او اذا ادعى الرد او به رد او کی بعد مضي المده بس مودې د تیرېدلو نه ونحن نقول وسرا شمن وتسوي وليس من بده مادو کی دویمه ماده ده العبره في الوقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني اعتبار په وقود کې مقاصد او معانی ولري الفاظ ولرا نه لازم کې کینه وای ښا وسرا شم مسلې ته من وایو ګورا اصل عدم نکاح دا اصل نکاح نشته اصل خدا را روانو دسه ده کنه خاون ورته وي تاسو سکوت کړو نکاح شوی دا دیونه وشي دا وکي او خزه د اصل خبره کوي نکاح نه ده شوی ما رد کړو نکاح نه ده شوی الفاظو ته مګورا تاسو پیږئ کنه نو خاون ورته وي چې نو شی من ستراغله دي هغه دا چې ستا باندې زما حق راغلی دی اوس به دې وتې کومه نکاح شوي ښځه ورته وایي نه خبره زړه په زړه ده نکاح نه ده شوې عمارت کړی و نو دې کې مدعي څوک شو څوک چې خلاف الاصل هغه سړی دی خلاف الاصل نکاح وه اصل عدم نکاح وه نو ښځه د اصل ملګرې د عدم نکاح نو د هغې قول له به اعتباري که سړي څه ګوانو ښځه که نه د هغې قول نه پوهېږي پې ونحن نقول انه يدعي دا خاون دعوه کوي لزوم العقد چا قد لازم شوی دی یو وتملك البزع او زستاد شي مالک شوی مو وس بدی وته کوم خپل شی می دی والمراه تدفع خزه د فقيلت ورکی ران زین شي فكانت منکره نو خزه منکره ده او منکر چی کنه منکر هغه مدعالینو د دې مثال بروا ورای کنه دی عبدالرحمن لما کتاب امانت کی ورکو توجه صحیح شو څو وخت پس ما ته وی چې ا کتاب ته ما درکړې دی او ما ویل نه دی را کړې لانجه شو اوس دې کې مدعي څوک دی مدعي څوک دی ظاهر کې هغه مدعي دی درکړې مې دی او زه مدعي من نه دی را کړې منکر مظاهر کې د څه ده کنه حقیقت کې شی بدل دی حقیقت کې زه مدعي مذهب د زمان داوا کوم تا معنی زمان دی پیسې برا کې هغه د زمان نه انکار کوي او اصل عدم زمان دی هغه د اصل خبره کوي په ما زمان نشته او زه د خلاف اصل خبره کوم په تماني زمان زمنګ مادو کې و ما نمبر ماده الاصل براءه الذمه اصل لا د ذمه ببري او هغه د اصل خبره کوي تاسو پیږئ کنه او زه د خلاف اصل خبره کوم نو زه مدعي شوم چې تا ما ته امانت نه دې سپارلې مدعي ما زه به ګوان ګورم کنو دغه به منل شي څنګه چې الته ظاهري الفاظ ته نه دي کتل پکار دلته نه دي حقیقت ته کتل پکار دی ګورئ فكانت كالمودع لك مودع روال اذا الدعاء دغه مودا دا وکي رد الوديات چې ما امانت واپس کړي دي دلته د منل کیږي بخلاف مساله الخيار په خلاف د مسلې خيار کې تاسو لګو ګورئ لکه دا مثلا ویلی و امام ظفر رحم الله دلیل جوړ کړو چې ما ورته ویلو دنه ما کتاب اخیستو او ما ته درې ورځې خيارو مسله خو یاد راکنه او به موده تیر شو ما ویلو ما بیا واپس کړي دا رد کړي مې دا وینه دی و نو دې کې د چا منل شولا دغه منل شولا ښا
چاته چې خيار نه و دغه منل شولا چا چې ویلو تا سکوت کړي دغه منل شولا هغه وجه دا د مولې چې توجه جی دې مسله کې حکم زکه د سي دي چې چاته د روزو کې خيار وي هغه به باقاعده رد کوي او که موده تیرې شو درد نه کړي به د خپل لازمي ګنول ته چې به لازم شوی و او د مقابل من منل هغه وجه دا نه و چې سکوت اصل له بلکې هغه وجه دا و چې رد نه دی کړی ټیم تیر شوی ووره بخلاف مسألة الخيار لأن اللزوم عقد چې لازم شوی دی نقد ظهر بمضي المدة لزوم دا ظاهر شوی دی په مودې تیرې دو باندې نورې مسلې آسان دي وای ان قام البينه دې مسله کې مولسم خاون گواهان را وستل تا سکوت کړو مدعی د بسټیک د منو به ورلا او که گواهان رانه وستل به د خزي منل شي موږ متن کې ویلو فالقول قولها هغه مدعا علیه منکر عدالت کوي کنه او به په دې زمانه قسم شته منکر معنی کنه صاحبین وشتري امام سی وای نشتا د اصل کې واتنه هم مسلې دی امام سی باغی کوي مدعا علیه ته قسم نشته هغه کې ودام ده او صاحبین وای شتا دبر الله راشي ان شاء الله صاحبین قول مفتى به دي اوري وإن قام الزوج البينه کشری قائم کی خاون گواهان الا سکوت یا د غزي په سکوت باندې نسبتن نکاح ثابت شولا لانه نور دعوا وزکا خاون دعوا منور کړل بالحجه یعنی گواهان راوصل وان لم تكن له بينه کشری خاون د بار گواهان نو فلا يمين عليها نبي بده خزه قسم نشته امام سے فرمای عند ابي حنيفه وهي مساله الاستحلاف دا مساله د قسم د مطالبه د فی الاشیاء سته پشپغو شیاو کې هلان کې دا نه حدیثه هي کې یو نکاح دا خون وته یو سړی وای ما نکاح کړي او خزه وای نم د کړي نو منکر لقسم امام سی بوی نشتا دغه شان رجعت ده دغه شان الای کړي هغه کې رجوع کوي د ټول براشي دغه شان رق ده دغه شان استیلات ده ام ولدا او دغه شان نسب ده وسياتيك في الدعوه ان شاء الله تعالی یو برازي ابه چې کله کتاب الدوام بو کې ویله درېمه هدايه کې د خیر سره وړه دوره کې به برازي رااله فانتظروا ان معكم من المنتظرين راضي والله ويجوز النكاح الصغير والصغيره اذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيره وثيبا لکبر وګورئ مولشم دا مسله د پرون تیر شوم وا ماشومه دا باکره دا او کثیبه دا ماشوم دې هغه کې خو بکارت او سیبتو بینا بهرحال ماشومه یا ماشوم دې ولی ورل نکاح کوي کولای شي کنه ټول برګوري نو موږ احنا دوه مسلې دي دلته یو ولی نکاح کوي و مسله ده او ورپسې وبله مسله را روانه ده چې اب او جدي ورلوي کې بیرستو ماته د بلوغ نه پس ماته ولې هم نشي ایت ولایت اجبار ویلې کې یا ورستو بیان ان شاء الله بهرحال موږ مقصودی مسله دلته ده د ماشومي او د ماشوم نکاح کم ولی کوي کولای شي پلاری کوي نکی کوي او دغه شان وروري کوي ټولې کوي طریقې کولای شي هو اقرب چې ابعاد نشي کولای دا مسله به روانه ده تاسو پوه شولې او امام مالک رحم الله فرمای وې صرف لاري کولای شي نوري نشي کولای مسله زده شو امام شافعي رحم الله وې پلاریم کولای شي نکیم کولای شي ورونه او ترونه وغيره نشي کولای دم زده شو بل مسله امام شافعي دا ورست کو اوري ويجوز جائز د نکاح صغيري نکاح د ماشوم او صغيرته او د ماشومي اذا زوجهما کله چې د دوړو نکاح وکي ولي بکرن باکروي كانت الصغيره دغه صغيره او کسيبه وي الک ولي څوک دی ول ولي هو العصبه ولي عصبه ده کنه تاسو له ان شاء الله سراجي کې راشي په ترتیب د ارث کې هغه اول اب دی به جد اصل کې په ورث کې خو ابن او ابن الابن دی غدل ته متصور نه دی اگر ماشومي خبره ده نو اب دی جد دی او به اخ دی دغه شان اوراره ورسي ورزه او که غم نه دی نو به تر دی او به تر زی د سب سي ورځي وګورئ ومالك يخالفنا امام مالک موږ سره مخالف دی في غير الاب او د اب نه علاوه نور نه منما اب منما او امام شافعي رحم الله را سره مخالف دی في غير الاب والجد و اذا دوړه منما نور نه منوا امام شافعي رحم الله بل مسله اختلافي باندې بر وګورئ هغه وای کما شو موا او سیبه وا هغه باندې به ولایت نشتا د نور خلکو ښا تاسو بیګي ځکه ولایت د پر علت هغه څوک غني بکر هغه مات شوی دی
وفي الثيب الصغيرة ايضا او په ثيبه صغيره کې هغه هم اختلاف کوي. وجد قول امام مالک واورا امام مالک رحم الله فرمایي کې ماشوم دی او کې ماشوم د بره ګوري هر دی هر او هر په خپل نفس باندې خپل ولایت وی بل چاته ولایت نشته نو ابل ولی ولایت ورکه ویږي خلاف القياس ورکو هغه نصر غلې دي او نور ابي نشو ور قياس کوله ګوري ودا. وجه قول مالك رحمه الله هغه ان الولايه چري على الحرة تاسو لک برو ګوري خبره پرانه ده کړي پر ګوري برا حر باندې ولایت ال حاصلېږي چې ولایت حاجت پیش شي سوغرام ځنه کړله حر باندې ولایت ال حاصلېږي چې ولایت ته شي حاجت شي او دلته دیو صغیران دی شهوت پکشته دی نه چې موږ وی نکاح ته حاجت دی او ولایت پیرا والا او نکاح وکا پوه نه شوي پی دلته دیو صغیران دی د صغیرانو شهوت وی نکاح ته حاجت وی ندلته حاجت د نکاح نشته نو هر باندې خو ولایت علی چې کله حاجت وی او دلته حاجت نشته لہذا ولایتم نشته نه پیږي پی وګورئ. وجه قول مالك ان الولايه على الحرة باعتبار الحاجه غده حاجت فوجمي ولا حاجه او دلته حاجت نشته لانعدام شهوت شهوت نشته اعتراض نو به د اب ولي حاجت اب ولي نکاح کوي الا ان ولايه الاب چره ثبت نصا د نص فوج ثابت دی بخلاف القياس خلاف قياس ته موږ څورلسمه ماده کې ویلي دي ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس غير بور قياس کوله نشو. والجد ليس في معناه او جد په شفقت کې دا د اب په معنا باندې خو نه نکته د زوی بش زوی پلار ته چې زوی څومره ګرانی دغه شان نکته نوسې نه فلا يلحق نه ملحقيږي به د پلار سره نکاح. قلنا من وتوايم ليس دا خلاف القياس نه موافق القياس ته دا سره موافق القياس ده ثابتوي چې کله موافق القياس ده به نورم چې قياس کولای شي کوم شی چې موافق القياس وي باغي به نور ور قياس کولای شي څنګه موافق القياس ته وره لا بل هو موافق للقياس ولي لان النكاح يتضمن المصالح لکبر وګوري ولي سم نکاح کې ګڼ مصلحتونه یې ښا نکاح کې څه وي ګڼ مصلحتونه یې نو کله کله د جنې د پر نکاح پیغام راشي یا د الګ د پر رشتہ راشي او هغه کف وي بالکل خرشتوي توجه جی نو وس کمنګا وایي چې پلار به نکاح کوي نور دي نشي کوله نو به بد او دا رشتہ به لاړ شي مقنش پلار شته به مقامای نه مثلا تاسو ویږي کنه او به بدغه شنسی رشتہ راځي نه نو حاجت شو کنه شو خیلم دې کنه یار پويږي نو کوم مصلحت نکاح دې بفوت شي لہذا ولایت تر چاله ورکا کاغه بلار دې کاغه نکاح دې کاغه تر دې کاغه ورور دې ټول له ورکا البته فرق به پکې وي وای وایو ته ګورئ ولایتونه کې به فرق وي لأن النکاح چې دا يتضمن المصالح دا مصالح لره متضمنه ده ولا تتوفر الا بين المتكافئين او دغه مصلحتونه ولا تتوفر دا نه پوره کیږي مگر الله چې کله دوا برابر کسان مینس کې نکاح وشي عادتا امداسي عام عادت ده چې کله دواړه دیو بل کف وی کنه یعنی الګ د جنې کف وی نو بس به نکاح صحیح او که کف نه بلنجي جوړي ولا يتفق الكفو او كفو نه متفقيږي په کل زمان بار زمانه کې چوس پلار نشته موږ په پلار ته انتظارونه کوو مړه کار چا وکړه ټیک ده خو که صحیح نه ورت به کو کنه به راضي والله فاثبتنا الولايه موږ ولایت ثابت کو په حالت د صغر کې احرازا للكفي دې لپاره چې حفاظت د کفي وشي احراز معنا حفاظت دیتا صبح سراجی کی ویلی کنا ولا عصبت كل من ياخذ ما قطع اصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال يحرز معنا يحفظ تاسو پیږي کنه به ورسو کتاب السرقه کې راشي حرز د مکان او حرز د سړي خپل نه براشي را ان شاء الله کم زه دي وجه قول الشافعي رحمه الله ان النظر لا يتم بالتفويض الى غير الاب والجد هغه وی چې ولایت د نکاح د اب او جد نه غیر بل چاله ورکه کناول صغرا کې دغه وی دا ولایت دیو تزکه حاصل لې چې دیو
دا ولایت نکاح اب او جد ته ځکه حاصل دی چې دیو شفقت دی په ماشومانو باندې نو غلط ځای کې به نکاح نه کوي صحیح شو او دغه شفقت د اب او جد نه علاوه د نورو دغه شان نشته نو دی اب او جد ته د ولایت بوجه شفقت او دغه شان شفقت نورو ته نشته نو نورو ته ولایتم نشته نه رسي وګورئ ولا کم دی وجه قول الشافعي رحمه ولا ان النظر چره لا يتم مدان پوره کیږي شفقت ان النظر شفقت چه ده ان تام کیږي بالتفید الى غیر لب والجد چمنګ غیر یا بوجد توسپارو فاس في كمله لقصور شفقته ځکه غیر ابو جد چدي دغه شفقت قاصره ده او بود قرابتي دغه رشتم لري ده ولهذا وجه وري دغه وجه ده کنه د ماشوم په مال کې د ماشوم په مال کې د ابو جد نه علاوه نور څوک تصرف نشي کولای ولی شفقت کم ده لہذا نکاح والا تصرف هم نشي کولای ولی شفقت کم ده او ابو جد شفقت خو کامل لنو سلیلت څوک ده شفقت کامله راضي والله ولهذا دغه وجدا لا يملك غير ابو جد چې د مالک نه دی د تصرف فی المال په مال کې د ماشوم می د ماشوم په مال کې مع ان ودنا رتبه سره د امام شافعي رحمه الله وی د مال رتبه وړو کړه نو مال کې تصرف نشي کولای یار په نکاح کې بسنګ تصرف وکي غیر ابو جد پتن لګي پیږي کنه پیار نه ابو جد نه علاوه په مال کې تصرف نشي کولای د ماشوم یو د ماشوم نو مال رتبه وړو کړه نو په نکاح کې به طریقې اوله نشي کولای مع ان ودنا رتبه سره د دینه چې د مال رتبه وړو کړه نو چې مال کې نشي نه فل ان لا يملك التصرف في النفس نو بکار د چې دا غیر ابو جد د مالک د تصرف نشي په نفس کې اولاد ولی اولاد منس کی عبارت دی وانه اعلى وانه اعلى حال دا چې ولایت د نفس عالم دی نو چې هغه نه د طریقه ولا بینه دی فلئن لا يملك التصرف غیر ابو جد مالک جوړ نشي په تصرف په نفس کې دا ډیر اولاد حل ولي وانه اعلى حال دا چې تصرف په نفس عالم دی ولنا من دلیل اور ان القرابه داعيه الى النظر كما في اللب والجد لکبر وګوريږي ولي سي دا رشتہ چې دا کنه دا دعوت ورکی شفقت لا نه چا چې رشتہ وي هغه په ماشوم باندې شفقت ساتي او دغه شفقت د ولایت نکاح لپاره کافی دی نه رسي پی نو علت د ولایت څوک شو قرابت شو شفقت نه څوک شو قرابت چې قرابت او شفقت بمي قرابت چې د دعوت ورکي ال النظر شفقت ته لکه څنګه ابو جد کی قرابت دی نو ولایت هم شته نو غیرو کی قرابت دی دغه هم ولایت وي نو علت شفقت نه دی بلکې څوک دی قرابت دی تمنه وما فيه من القصور اعتراض ابو جد نه علاوه د نور شفقت کمزور دی دا خبر امام شافعي سب کړي وا وای موږ فرق کو کنه تاسو لږ متوجي شئ چې ابو جد ولایت ابو جد قرابت دی شفقت کامل له نو چې نکاح وکي او به بالغ شي نو به نکاح نشي ماتوله دې ته ولایت اجبار وای او دا نور چې د نکاح کول شي او که بالغ شي خو خنه و ماتولې شي فرق پکې را لکنه اداغه ولایت استحبابي دی او د دې ابو جد ولا کم یو دی هغه اجباري دی وته ګورئ وما فيه او هغه چې بدغه غیر اب کې دی من القصور د شفقت هغه کمواله اظهرنا ودغه قصور من ظاهرو کنه په سلب ولایت الالزام هغه چې موږ داغو نه ولایت الزام سلب کوو بلوغ نه پس دیو نکاح ما تول شي بخلاف التصرف في المال الکه اعتراض دا کړو مال کې تصرف د غیر کسان نشي کولای ویلیو کنه هغه وجه دا د مولوی صاحب د ماشوم مال کته خرڅ کو ورور ولا خرڅ کو هغه مال به مشتری په بل خرڅي به بل خرڅي دا ماشوم چې بالغ کېدل او به کروڑو کسانو خرڅ کړي یا به چچا لرګي مرګي یا به خوراک شي سیزلې به خړلې به قصه به ختمي الته واپس کیږي نه کیږي او نکاح کې ک بالغ شو دغه نکاح د وېزینه منه مستبه ختم کی نکاح کې واپس کیږي ښا ځکه متدا ولایت ورکو ځکه دلته تدارک کیږي او مال کې واپس نه کیږي تدارک نه کیږي نو ولایت هم ته سلب کو کنه رسي کمره شی وګت شو ټیم ختم دی خدای دې خیر پیښ کی فلا يفيد بخلاف التصرف في المال لانه يتكرر لکه مکرر کیږي فلا يمكن ممکن نه ده تدارک الخلل چالت خلل
دغه تدارک وشي فلا تفيد الولايه نو ملي سي بمال کې صرف یو ولایت کې دلی شي ولایت الزام لنډه دا مال کې فقط کم دا وګړه ډیره مزیدار مسله وکړه په تصرف په مال کې فقط یو ولایت دی ولایت الزام او نکاح کې دواړه دي او داغه شفقت کم دی غیر یا بوجت هغه ولایت الزام نشي کولای دبل کولای شي صحیح شو او په مال کې خو صرف فقط ولایت الزام دی نو حالانکه دی ولایت الزام نشته نو بس مال کې تصرف نشي کولای پته نه لګي پوه شئ کنه نو فلا تفيد الولايه نو فلا تفيد الولايات نور کې مگر ملزمه وما القصور او دغه ولایت خو کې خو قصور لا يثبت نو نصب دي کې ولایت د الزام وجه قول في المساله الثانيه دا به وایو